مردار حرام ده، بیدون کی وینه حرام ده، غوښه د خنزیر حرام ده. دارنګي هغه شی پلیت دی چې د غیر الله په نوم ورکړی شي، او خاص په یهودیانو هر هغه شی حرامو چې هغه نوکوالو. لایک کې شعر کې د الله د رضا لپاره دا د قرآن ترجمه په پښتو او په اردو دواړو کې ویډیو تر اخره پورې ګوره، بیا به سمجھ کې راځي. لکه اوښ پی بندو، بطخه، مرغابه او شترمرغ. دارنګي د غوا او د ګډې بیزي واز ده، دا پی حرام وه. ما سوا د هغې واز دی چې د دې شاګانو سره لګېدلې وه، یا هغه واز ده چې کلمو سره انخطې وه، یا هغه واز ده چې اډوکې سره انخطې وه، جوخته وه، بیا لیدې نه شوه. دې ته الله فرمایي تاسو سره هیڅ قسم دلیل نشته. هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، دس دلیل در سره نو راوړئ. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. تاسو صرف ګمان پسې روان یئ او اٹکل خبرې کوئ، څه قسم مضبوطه خبره در سره نشته. او الله چې کوم شی حلالي یا حرامین و الله سره داغي کلک مضبوط دلیل دی. الله څخه مضبوط دلیل دی چې کمال او انتها ته رسیدلی. شاه ولی الله صاحب رحمه الله فرمایي مراد دینا قرآن کریم دی. لوی دلیل قرآن او حدیث، قرآن او د پیغمبر علیہ السلام سنت دا مضبوط دلیل دی. مخه ته مولانا مفتی سعید شاہ صاحب پاکستان کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد لانڈی نیئر اسٹیشن لانڈی داؤد چرنگی نیئر لانڈی داؤد چرنگی عثمانیہ مسجد توحید آباد کالونی پرانا نام هډی میل. مخه ته داسې یو خبره کړله که نه چې ستا ایمان به سره زیات شي، ستا یقین به زمونږ یوه ویډیو ته صحیح طریقه سره واورئ، بیا به ستاسو زړه غواړي چې موږ هر یو ویډیو وکتلی. دا لایک وکړئ، شیر کړئ، په لایک کېدو په شیر کېدو به الله پاک تاسو ته اجر راکړي. ویډیو مخې ته ګورئ، مخې ته به قرآن هم ښیي ورسره، پکې به د اردو کې ترجمه، پښتو کې ترجمه به هم وي. صحیح دی؟ مخې ته ګورئ، پوره ویډیو اخره پورې وګورئ. ولا تتبعوا السبل، او مروانیږئ ګڼو لارو پسې. اے مسلمانه یو قرآن را واخله، ولا تتبعوا السبل، ګڼو لارو پسې مزه. دا نه چې امریکا هم ده، روس هم دی، چین هم دی، هر چا دې خوله وازه کړې ده. ولا تتبعوا السبل، مزه ګڼو لارو پسې. فتفرق بكم، نو تسنس بکی تاسو عن سبیله، د دین د الله نه خپله به نه هېره شي. بس اوس د دې ځای نه د قرآن درس ترجمه په اردو پښتو دواړو کې شروع شوه. قرآن به اوس هم ښیي او ترجمه به اوس هم کوي. ګورئ اخره پورې ګورئ، خو لایک او شیر یې ضرور کوئ. کومنټ څوک نه راکوي بھئی چې څنګه چلو کو، څه مشوره خو راکوئ. قل اویا پیغمبره فلله الحجة البالغه، الله څخه دلیل دی البالغه چې کمال ته رسېدلی دی. فلله الحجة البالغه، الله څخه دلیل دی واضحه، البالغه الظاهره، الله څخه مضبوط دلیل دی چې کمال او انتها ته رسېدلی دی. شاه ولی الله صاحب رحمه الله فرمایي مراد دینا قرآن کریم دی. لوی دلیل قرآن او حدیث، قرآن او د پیغمبر علیہ السلام سنت دا مضبوط دلیل دی. فلو شاء لهداکم اجمعین، که غوښتې الله نو تاسو ته به هدایت کړی و جبرن، لیکن بیا به ستاسو امتحان پاتې نه و. فلو شاء لهداکم جبرن، که الله غوښتې نو ټول به مسلمانان وای، ټولو به هدایت لار موندلې وه، اجمعین ټولو. قل اویا پیغمبره هلم شهداکم، راولی خپل مولیان، خپل گواهان، خپل مشران. هلم احضروه،
را مخامخ کوي الذين هغا يشهدون چې بیان کوي گواہی کوي ان الله حرم هذا یقینا الله حرام کړی دي دا شیونه ستاسو چې کوم مشران دي مولیان دي او الله ته د دې خبرې نسبت کی چې الله بند کړی دي حرام کړی دي نور مخامخ کوي فإن شهدوا نقدي بیانو کی گواہیو کی فلا تشهد معهم نوتي تصدیق مکوا فلا تصدقهم فلا تشهد معهم نوتي تصدیق مکوا ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا او مزا خواہشاتو خیالاتو د هغه چا پسې چې دروغجن کړي دي آیتونه زما والذین وهغسوا لا يؤمنون بالآخرة چې یقین نساتی په آخرت باندې وهم بربهم يعدلون او دی خپل رب سره نور برابرۍ شرک کوي قل ورته ویا پیغمبره تعالوا راشئ اتلو بیانو ما هغا حرم ربکم چې حرام کړی دی رب تاسو علیکم تاسو باندې کم شی چې الله حرام کړی دی بند کړی دی ممنوع کړی دی نو راشه تاسو ته بیان کوم الله تشرکو به شیئا دا چې شرک مکوي الله څخه شیئا ذرا وبالوالدین احسانا او مور او پلار سره خېګړه کوي احسان کوي ولا تقتلوا اولادکم من املاق او موجنه ماشومان زامن بچی خپل من املاق د وجید لوګي من املاق د وجید افلاسنا نحنو نرزقکم من خوراک درکو تاسو لرا و ایاهم او دیل بهم ورکو ولا تقربوا الفواحش من ذکی گئی بے حیا کارونو تا ما هغا ظهر منها چې مخامخ دی سرګندی وما او هغا بطنا چې پټ دی ولا تقتلوا النفس التي او موجنه هیڅ یو نفس حرم الله چې الله حرام کړی دی الا مگر بالحق پجرم شرعي سرا فقاتلين بیا د قصاص واخلئ ذالکم وصاکم به دارنګي بیان کوي کلک مضبوط تاسو ته الله بدی سرا لعلکم تعقلون خامخ چې د عقل نکار واخلئ لعلکم تعقلون دای ذکر راوړو چې شرک کول خپل بچی وجل او فحشا او د بے حیاي کارونه مخامخ او پټ کول او ناحق یو سړی وجل دا کارونه دی عربو مشرکانو ته بد نخ کاری کوي دا د دې معمولاتو د زندګۍ دا ورته بد نخ کار کېدل نو الله ورته فرمای دا کارونه مکوي لعلکم تعقلون لګ د عقل نکار واخلئ عقل من سړی دی به شرک نه کوي عقل من سړی دی به مور او پلار سره خېګړه کوي عقل من سړی به خپل ماشومان نه وجني عقل من سړی به فحشا او بے حیاي کارونو ته نږدې نه ځي عقل من سړی به بے ګناه څوک نه وجني نو د عقل نکار واخلئ دا کارونه مکوئ ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم واياهم سورہ بنی اسرائیل کے ہم دغه آیت راضی 21 نمبر آیت دلتا انعام کی چکم آیت تے دا متعلق تے غرباء سرا او دا سورہ اسراء چکم آیت تے اغا متعلق تے مالدار سرا ولا تقتلوا اولادکم من املاق خپل بچی مو وجنئی
د وجې د لوږې. غریب سړی خپل بچی اله وجني چې دی په خپله خوراک نه مومي، نو الله ورته وایي چې ای غریبه مسکینه فقیره خپل بچی مه وجنه، نحنو نرزقکم تعالی هم رزق در کوم و ایاهم دیله به هم ورکوم. او اسراء کی وی ولا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، خشیت راوړه د استقبال د وجې، یعنی مالدار سړی سره خو وقتی شی پوره دی، خو زیات بچونه په دې یریږي چې داسې نه رستو را سره شی کم پاتې نشي. اوس خو هر څه ډېر دي یره ورسره نشته، خو د مستقبل او د استقبال یره ساتي نو ډېر بچي نه راوړي یا هغه وجني. نو هلته الله فرمایي نحنو نرزقهم و ایاکم، دلته مخکې سره وړو نحنو نرزقکم، غریبه تا به موړ کم ستا بچي به هم ماړه کم، هلته وایي مالداره دی به هم ماړه کم او تا به هم موړ کم. نو یو دا ده چې عربو به خپل بچي وجل من املاق د وجې د یری د لوږې چې خوراک به وله څنګه پوره کوو. یا عربو دستور داو چې جنۍ به وشوه نو بیا به سړی پټېده، پلار به د خلکو نه پټېده یا به هغه ژوندی ښخه کړه. دا معنی علما کوي ولا تقتلوا اولادکم من املاق، منصوبه بندي مکوئ کم بچی مراوړئ د دې یری نه چې دی به بیا خوراک کم ځای نه کوي. که بچی ګڼ شو زیاد شو نو بیا به خوراک لسه کوو. نو الله وی تا هم مړوم دی به هم ماړه کم، نو دی یری نه بچی مه وجنئ. یا دا معنی هم علما کوي چې یو سړی خپل بچی را د قرآن تعلیم نه ورکوي، د حدیث تعلیم نه ورکوي، د فقه تعلیم نه ورکوي، عالم او مولا ترې نه جوړي، دا ورسره یره ده کدی سبا عالم شو مولا شو نخری به کم ځای نه. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، مه وجنئ خپل بچي د دې یرې نه چې دی به مفلس پاتې شي، وږی به پاتې شي، خوراک به وله نه نو مولا قاري نه جوړوئ، دا مه کوئ. نحنو نرزقکم و ایاهم، تاسو هم مړو دی به هم مړو. ولا تقربوا مال الیتیم، من نزدې کېږئ مال د یتیم ته. دا سینا چې د یتیم مال ویش کېږي تقسیمیږي او تا ځان رسولی، الا باللتی هی احسن، مگر په هغه طریقه چې بهتري، هغه طریقه چې شرعي. حتی یبلغ اشده، یتیم مال ته نږدې نشي. ها که د یتیم مال دی معنی کې استعمالی چې هغه کاروبار کې ولګئ، تجارت کې ولګئ، یا د هغه د مال ساتنه کوي نو بیا روا دي. واحفظوه حتی یبلغ اشده، د یتیم مال ځان سره حفاظت کې ساته تر هغې چې ورسیږي د بلوغت ته، چې کله د زلمی شو نو بیا وله ورکه. واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، او پوروالی او کئی پا پیمانی او پا کیل انصاف سرا. کیل او میزان پیمانا دا پورا ساتای. کم قومونو چی دی کی کمی کڑی دین واللہ تبا کڑی دی عذاب پی راغلے دی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، پوروالی او کئی پا پیمانی او پا کیل انصاف سرا. لا نکلفو نفسا، نزیمواروم حس یو نفس الا مگر وسعها، پا گنجائش دا طاقت داغ. ہاں کتخ پل کیل پیمانہ پورا ساتی خو انسانی کتانا سخطاوشی نماف دی. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، او کلچ وینا کوئی نو پورا وینا کوئی حقا. ولو کان ذا قربا، اگر کوي دغه وینا خلاف د قرابت دارنا. خبره چې کله کوي نو پورا بیان کوا، پورا خبره کوا، د انصاف خبره کوا. اگر کما خامخ ستا قرابت دار رشتہ دار عزیز ولی نہیں ولاړ. وبعهد الله اوفو،
او په احکامو د الله پوروالی کوئ. ذالکم وصاکم به دا تاسو ته مضبوط حکم بیانی الله لعلکم تذکرون خامخ چې پند واخلئ. دلته تذکرون ذکر راوړو چې دی خلقو کې د عمل کمی و نور خو پوهېدل اوفوا الکیل والمیزان بالقسط واذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله اوفوا دې کارونو منی عمل وکړئ. وان هذا صراطي مستقیما او یقینا دا قرآن لار زما د نیغه برابر فاتبعوه نو دی پسې روان شئ. ولا تتبعوا السبل او مروانیږئ ګڼو لارو پسې. اے مسلمانه یو قرآن را واخله ولا تتبعوا السبل ګڼو لارو پسې مزه دا نه چې امریکا هم ده روس هم دی چین هم دی هر چا دې خوله وازه کړې ده. ولا تتبعوا السبل مزه ګڼو لارو پسې فتفرق بكم نو تسنس بکی تاسو عن سبیله د دین د الله نه خپل بدن یې نشي. ذالکم وصاکم به دا پورا کلک مضبوط حکم بیانی تاسو ته الله په دې سره لعلکم تتقون خامخ جزان اوساتئ. ای ماته وګوره ماته وګوره اوس شعر کا اوس شعر کا بیا به د نیر شي څه کوې اوس شعر کا یا خو خدای پاکه